ادب ژوند دی او پښتونخوا ریډیو مردان د دغه ژوند سرسنه او روزنه کوي. کاټلنګ پښتو ادبي جرګې د دریو نوموړو شاعرانو عبدالغفار پرواز مرحوم، حسن اساس او د زمین ګل زمین د کتابونو د فکر پرواز، حد او پلمبو کې پټپټونی د مخکتنې د دستوري تابع کړي و. د احساس شاعر محمد سعید او خوشحال خان مفتون په صدارت کې دغه غونډې د نظامت چارې محمد ایوب تر سره کړې. انجینیر فاروق خان مشر میلمو کتاب او بیا د کاټلنګ د ادبي ټولنې په دې کې د هلې ځلې او د شانته دستوري را غونډول دا ډیر زیات کم کوز کیږي. زه ډیر خوشاله ندی دغه حواله سره ایوسف ستاسو او د ټولو مینوالو او دغه شان نور ګورو چې د کاټلنګ پښتو ادبي جرګه چې کوم دغه شانته نور کتابونه هم دغه مخې ته راوړي او داسې چې شاعران چې کوم ندي دغه شی سپور ډیر ښه مواد پروت د مونږ کتلی دي هغه سپور نه پبلش شوی. نو په خیال دا د ډیر غټ کار دی او نور چې کوم دغه شانته ان پبلشډ ورک دی د خلکو هغه مخه ترولي او دي دغه کې نو زه ډیر زیات خوشاله شوم او فخر کوم چې کاټلنګ د بي جرګه چې کوم دا دومره زیاته په دې سنو نظر لري او خپل کردار ادا کوي. پروفیسر گوهر نوید، پروفیسر اصغر نسیم، اکمل لیونی، نواب خان نواب، سلیم ناشاد، تاج الدین پترت، محمد رفیق قاسی، کامران دانش، جواد علي جواد او نور ګڼ شمېر ادیبانو د ښاغلو لیکوالانو فنپارې د پښتو ادب ویاړ وګرځوو او په کتابونو د خپل جوور نظر او پوهې په رڼا کې بحث وکړو. په دې موقع د مرحوم شاعر عبدالغفار پرواز شاعري په خاصه توګه وستایل شوه. ځینې شاعرانو ملګرو په منظوم تحسین دغه ادبي زیار وستایه او باور یې څرګند کړو چې د ژبې د پرمختیا لپاره د ادبي کتابونو او محفلونو دغه مهمه لړۍ به دوام ولري. او نن زمونږ د درو کسانو د کتابونو مخکتنه چې دنو هغه زمونږ د پاره ویاړ د زمین ګل زمین صاحب کتاب شو، د عبدالغفار پرواز صاحب کتاب او زما کتاب یعنی حد ادا نن د دې د مخکتنې دستوره وا او یقیني خبره زموږ د پاره دا ډیر لوی اعزاز دی او داسې پروګرامونه چې کم دین هغه کول پکار دي لکه زموږ غوندې کمزوري شاعران ادیبان د هغې د کتابونو ډاډګیرنې لپاره داسې پروګرامونه خامخا کول پکار دي ولې چې دې سره د پښتو نثر د پښتو ادب تقویت چې کم د هغې ته ملاویږي. مننه چې د پښتو ژبې خدمت ته املا تړلې ده او ډېر ښکلي شاعران ملګري ته د دریو کتابونو دستوره وکړه او ډیره شانداره مخکتنه وشوه. ډېر ښکلي میلمانه راغلي او ډېر ښایسته پروګرام وشو. د یو درې کتابونو مخکتنه وه چې د دې کوم مصنفین دي هغه د پښتو ژبې نامور شاعران او مصنفین دي. ان شاء الله پر روان وخت کې به مونږ هم دغه شان ادبي هلې ځلې دلته کې جاري ساتو او د دې سیمې چې څومره ادب سره تعلق لرونکي خلک دي د هغوی به حوصله افزایي کوو. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو مردان.